هغه یو وی سافټویر می اپډیټ کړ وایم وی وایم ما وی سافټویر چې اپډیټ کړي نه دی مولا د بنیاد نه اپډیټ کړي دی توجه ته چې پیدا شوي आवाज دې د پیشوکانو په شان دی او دا چل دې کو ته چې پیدا شوي خیره نه ته چې پیدا شوي تا چغې والې आवाज دې د پیشوکانو په شان دی مولا دله په یو غوږ کې اذان وکړ په بل غوږ کې درله اقامت وکړ په ابتدا کې مې دله سافټویر اپډیټ کړی دی تا آزان مولا کړی دی اقامت درته مولا کړی دی اور کلمه درته مولا ویلی او نن چې ته مزو سره نکاح د مولا تړلی ده څومره سور کې بار روزي بریتونه د کونډه ور کړی دا خوشاله په ځان پوهیږي نه چونکې د واده موضوع ده د خوشاله موضوع ده د جړه موضوع نه د ویر براته نه کوي جاړې بنا خو د خوشاله موضوع ده او دا چا چې ودونه نه دي کړي او دا دلته ناستي او دا تشپانی کېږي دا خوارې خولې نیولې دي ته وګوره د دې خلکو توجه غواړم توجه شته زړم کېږي واده ته د چا زړه کېږي د چا زړه کېږي یو یې ما کړ دي کېدی شي دویمې ته دې کېږي بل وې زما دوه دي ما یې کېدی شي درېمې ته ښه دې زړه کېږي خو پرېږدي دې ورته نه بهرحال په نکاح کې حروف څلور دي څو دي زر وایه که نه څو دي زه غنیمه چې زه به بیان کوم تاسو به راته چپ ناست یې زه به ځانم خولې کوم خو تاسو نه به پوره خوله وباسم او په میدان کارزار کې وینې وښکلو ته م تیاروم انشاءالله بهرحال نکاح کې څو حروف دي نون کاف الف اور ها څو حروف دي په نکاح کې حروف څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرب فرشته څلور دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي څلور دي د تصوف او طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه څلور دي جنازي منځ کې تکبیرونه څلور دي د پیغمبر یاران څلور دي مقرب فرشته څلور دي سمتونه موسمونه څلور دي مازیګر مخکې زما بیان او مبارک زی بیان وکړ هغې نه پس زما بیان شیخ قاسم سے تشریف فرماو ما بیا سلور وی یو کاکا پاسید وی دام وای چې ودونم سلور دي ما چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه جواب چې چارا کدی لا یوم نه کړی جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دې ور دغه دوه نور تم ور ټینګه بهرحال ودونه یریږي ما د شریعت مسله ودونه دی आवाज نه راخیږي مولانا صاحب زما چې سونه خیال د ستاسو په دې کلی کې په خبرو باندې لاک ډاون دی دا لاک ډاون می په لومبي ځل واورېده لاک ډاون صبر کړي هربل را روان دي هغه نه خبر یې ما ته دا خبره پرېږدي که نه پرېږدي ما نه پرېږدي دن نه کېږي ما خبرې دن نه څومره مزې وي روژه مې ماته کړه تراویح مې وکړې چا فروټ راوړه چا بوتلې راوړه یو ډونګا راغله ما جوړ بمې راپسې راوړه ډونګا نه مې چې سر لر کړ لوګي ته وخته خوشبو شروع شوه اوس کې میوه کوپره پرته وه چې مې کته حلوا وه په جړام شوم او په خندام شوم ما ربا ډېر غیرتي ذات دی ملا پسې د حلوا جیل ته م راولېږله ډېر غیرتي ذات دی مړه حلواګانې پکې ملاوېږي ولې مې وارخطا کړي حلواګانې خو یا په جومات کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره توجه جماعت کې هم پرېږده هلته خو څه پیسې نه هلته هم پرېږده چې جیل کې پراته وي حکومت سره څومره موده جیل کې خوراک به راکوي دا په حکومت باندې لازم دي که نه قیدیان یې خپله تیاروي څوک یې ورکوي بهرحال ودونه تا واده کړي ودونه په نکاح کې حروف آسماني کتابونه مقرب فرشتې پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې په نکاح کې څلور حروف دي چې د چا واده ته زړه کېږي لږه توجه غواړم ډبل توجه څه غواړم ټول وایي سبحان الله پوچت واز وایي سبحان الله چا چې سبحان الله وي دا کینې تا سبحان الله نو ویلي ګازره دې کوم کینا توجه شته
په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده خو تاسو توجه وکړه پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور نفقی ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دوسرا حرف کاف دی کاف کی اشاره خو یو علما کف یادوي څه یادوي تاسو کوئ خو په یو ځای راوړه مړه راکړه بس مان را زر زر مان توجه 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 شته توجه زه به یې دنه په زورم غواړم او ښه په نره به یم غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوو ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناتخوان چا پیسې وشي نیم مولا خطره ایمان مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه زه غواړم غواړې ته به ترپل توجه وکړو توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوان یې پیسې وشي هلته ړوند وي چې په ډمانه یې ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه خو که په ناتخوان یا په مولا چا په او کفر کښېنه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړي مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو که سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دي دلته څومره د نکاح پیسې 500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوت په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی پیک اے پټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې وشتي دې کرالي وشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع د کولو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان یو عادت نه مجبور یې عادتونه به کوو ټیک ده په ډمانو پیسې ونیسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده هلک به 500 روپۍ به پلار د واسکټ نه وباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې دي شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي چې د مولا جیب ته ځي درد شي مولا که په بی ام ډبلیو کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واغست چې د کم مسجد امام لباس کمزور و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروت و د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کراهیت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص دی اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېده یو مېلمه راغلی و د هغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي من خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به ویل چې دا کوم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غواړې بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزئ اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبې له د جمعې بیان مې کو اوس مې تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چېرته هغه ګړی به خپل ترتیب برابر کړي ما له اواز راکوي ټایم پوره دی ما ورسره څه وکړو خبرې
ما ته چې ټیم پوره دی ما پیل بدی وي ما موږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټیم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټیم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ماته وای مفتی صاحب الله د سره ډیر خو کې خدا ته دا زوړ عادت دی بس ضرب غړې ته ګور ټیم پوره دی ما بیا وای دا غې نه پس بیا چرته आवाज نه دی کړی چې ټیم پوره دی توجه پہلا حرف نون دی دویم حرف کاف دی کاف کی اشاره دا لب واده کړي کوم دی واده کړي واده دا چا دی ها مال به واده کړي راوړې دا چې مس مردان راغلی بیا ولا په غیږ کې ناشتي مال واده کړي دلته کې نه وي راولې واده کړي دلته راول دا دومره کیسه دې څه ته جوړه کړي نشتا درود شریف دوا کې اللهم صل علی محمد دوا کومه بس کومه ول شام ټونګانې دوا نه منې دسه خلک راو دوا نه منې توجه یو کس را په چاره اوس هو دې د سره بحث کوي څه کوي ما بحثونه مناظرو د پر یو زمري په پیښور کې پروت دی کنه ماشاءالله ما زه چلو راي وس ما زمونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګوره سبحث گئی پہلے با سړی ګوره سمونی سره چا سره بحث مناظره نه کی پہلے به تلی چې سټایلم دا غیلم برابرۍ تام بخاری ویل چې هغه بخاری ویلی کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګوره راغی ما ته خپل وای تا سپیشلایزیشن کړی تخصص په قضا په فقه دی کړی دا څه دی کړی ما ته وای چې دلته یو کرسی ولا فکر دی زه تاسو دا کرسی ډیره کلکی قدرتی کار دی کرسی چې چاته ملو د بیا پرې خودو ته تیار نه دی نه دی تیار چې چام کرسی یو ځل لاندې کړ لم شین ش پرې خودو ته تیار نه دی دا کرسی تاسو شو خو دا پروګرام پورې کوړه به نوړي توجه څه خبر مې کوله وای باس کو ما ته تاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ ما غم مکه ان شاء الله زم ګریجویټ یم ما سویل غواړي وای مړی مام پسې روان یا چا پسې څوک یادو مړ دی وای مړی مام پسې روان دي ما ژوندۍ مامان نه منه دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې موږ که دا مړي دي منو که نه منو وایي مړ امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وایي امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وي چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجې موت واقع شو په زخرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیا شهید ژوندی دی زمون امام صاحب ژوندی دی فبهت الذی کفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کی اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپڑی وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ورنی دوی ته کپڑے څه چې معمولی کړپ پکې وشه دی یزر بدلی او څوک ته کالی وي دا کال پکال بدلی بهرحال کاف کی اشاره کې سواتن لباس تدا او د ضرورت مطابق لباس د خزې دا په خاون واجب دی کم لباس ما یو قید لګ ټول وای کم لباس کم لباس توجه مستورات اوري زه شکر چې کله درته چې مال بل سوټ راوړه هغه دی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي کنه بیا دوباره هغه زنانه چې هلته هغه کپړو کې نه ځي وایي دا ښځې وایي چې جوړ د دې نورې جامې کپړې نشته دي هغه واده کې هم دا سوټ اچولی دې کې هم نو دا د شرم د وجې نه ځي د سیده طیبه طاهره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یوه جوړه جامو کې د اتیاو صحابیاتو جنکو واده شوی دی اتیاو ستا په پېښور کې سوټ ملاویږي په 1 لاکھ باندې د واده د شپې سوټ ملاویږي په څو په 2 لاکھ 3 لاکھ خچې صرف د واده شپې دپاره په کرۍ ملاویږي نو اندر شیر بازار کې په 60,000 روپۍ صرف یوې شپې دپاره په کرۍ ملاویږي په 60,000
تا ته وایي چې ماله بل سوټ راوړه هغه سوټ یې لیدلی هغې کې یې لیدلی ما مفتی سردار نه په توجه سره په توجه سره مفته فارموله واخله کله چې درته ماله بل سوټ راوړه سوټ خلکو لیدلی دی ته ورته وایې څنګه چې سوټ لیدلی داسې تم لیدلی سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولكن تکبیح الاشارہ والکمثل کوتکن ولول دریم حرف الف دی دریم حرف الف کی اشاره اول پت دا په نکاح سره اول پت راځي بولو په نکاح سره بس مختصر وایم تاسو له خوب درځي تهجد له پاسه سلورم حرف کاف دی که سلورم حرف ها دا ها کی اشاره ها حلوام د خانه شروع کی ها کی اشاره حلاوت دا په نکاح سره حلاوت راځي په نکاح سره لذت راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره خوند راځي په نکاح سره سرور راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره لذت راځي قرآن عظیم الشان په دریو موقعو کې د سکون تذکره کړې ده پهله موقع دا د مقام الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر کې سکون دی دویم نمبر د شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی دریم نمبر نکاح دی وکړه په نکاح سره یو زنانه ته نزدې شو تا ته رانزدې شوه رب نے قرآن میں فرمایا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو نو د سکون لار د نکاح لار دا په نکاح سره سکون راځي په نکاح سره راحت راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره لذت راځي بیا صرف اشاره در کوم د نکاح نه علاوه چې چا بله لار اختیار کړه هغې کې مزه چپکیږه مه کنی یو بله پتوه لګومه د نکاح نه چې چا بله لار اختیار کړه سمجھنے والے سمجھتے ہیں په هغې کې مزه نکاح نه چې په چا بله طریقه باندې خپل ځان شهوت پوره کو په هغې کې مزه په هغې کې لذت په هغې کې خوند څو حروف شو نکاح وشوه یو اسلامی تعلیمات دی اور یو انگریزی تعلیمات دی سمجھ ایجوکیٹڈ حضرات وارم اسلام وی لو آفٹر میرج بنیاد